السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عبدالجلال او تاسو به ګورئ A to Z الکترونکس یوټیوب چینل. یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. دا تاسو کتلی شئ دا زموږ سره 1 HP موټر دی. د دې اواز چې کوم دی هغه تاسو وکتو چې په دومره زیات اواز چې کوم دی هغه دی شروع کړی دی. د دې برنګانو مسله ده. او بله خبره دا ده کم کسټمر چې دی هغه بچاره دی په شاپ باندې د دې نه اوبه چې کوم دی هغه راوځي دي السیل چې کوم دی هغه به هم ګورو چې السیل ټیک دی که خراب دی. بعض اوقات داسې شي چې کله صرف السیل خراب شي، بل پکې داسې مسله راشي چې کله بیرنګان ستاسو سره خراب شي نو په هغې کې چال چې کوم دی هغه ډېر زیات شي. د چال د وجې نه بیا السیل چې کوم دی نو هغه لیک کوي. نو اوس په دې ویډیو کې زه تاسو ته طریقه درښیم چې دا د بیرنګانو وجه ده که د السیل وجه ده. نن به انشاءالله په دې ویډیو کې دا موږ ریپیر کوو. ویډیو زموږ سره د اخره پورې ضرور وګورئ او که ویډیو مو خوښ ول د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې دررسي. لاول به راشي دا به تاسو ټول ښه برابر کولاو کوئ. د دې چې کوم پیچونه دي د دې نه به کوالټي هغه هم رادرې کوئ. دا مکمل تاسو کولاو کوئ. تاسو کتلی شئ دا زموږ سره کولاو شو. د دې چې کوم بیرنګ دی ګوره دا تاسو کتلی شئ په دې کې به تاسو دا چال وګورئ نو په دې کې ډېر زیات چال دی نه بلکل ډېر زیات چال دی پکې. نو دا به اوس موږ د دې نه چې کوم د پمپ دا سایډ دی دا به هم کولاوو ځکه چې ما ته خو مسله داسې ښکاري لکه چې السیل به ټیکي. خو بهرحال دا اوس ګورو موږ کولاوو ځکه چې کله تاسو د دې نه یا بیرنګان بدلوئ یا السیل بدلوئ نو تاسو به اول موټر ښه غونډ کولاو کوئ. بیا به د هغې نه بعد راشي دا 20 نمبر ګوټي به تاسو راواخلئ. 20 نمبر چې کومه چابي به تاسو راواخلئ او په هغې باندې به دې له ټک ورکوئ. بس دا ښه په اسانې طریقې سره کولاویږي. دا دومره دغه نه ټیک ده. نو دا به تاسو کولاو کوئ چې کله مې دا کولاو کو په 20 نمبر باندې به تاسو کولاو کوئ. یا تاسو کتلی شئ دا زموږ سره کولاو شو. بلکل تاسو کتلی شئ د دې السیل چې دی هغه به تاسو ته په نظر باندې راشي. دا د دې السیل دی او دې یو سیټ چې کوم دی ډکنه کې کاڼی لګېدلی دی، بل سیټ چې کوم دی د سر ته کاڼی دی او لاندې دې ته سپرنګ لګېدلی. ټیک شوله. دا په دې امپیلر کې فټ کېږي. نو اوس ګورو زموږ سره السیل چې کوم دی نو هغه بلکل برابر دی، ټیک ټاک دی. تاسو کتلی شئ ګوره چې کله تاسو د السیل خرابي معلوموئ یو خو دا ګورئ دې له به تاسو تیل یا موبلیل ورکړئ چې په دې کې بېرته دا خپل لچک پیدا شي. اکثر دا سپرنګ لږ ټیم وشي که نه دا سپرنګ سخت شي زنګ شي که نه هغه د وجې نه دې کې لچک ختم شي. دا لچک په دې کې تاسو بېرته خپل لاګئ دې له به تیل میل ورکړئ دې کې دا لچک په خپله پیدا کېږي. بله خبره دا ده چې دا کوم کاڼي دې ته لګېدلي دي نو وبه ګورئ چې چېرته دا کاڼی یا کریک ني یا معمولي تش شوی را تش شوی نه. که چېرته دا کاڼی ستاسو سره په نظر کې داسې راځي چې یاره دا کاڼی زموږ سره تش شوی دی یا دا السیل چې کوم دی دا کراس فټ شوی دی نو بیا دا مسله کوي. بل تاسو چې کله به دې کې بیرنګان اچوئ نو دې له 62 بیرنګان راوړئ 6203. او بل خبره دا ده چې دا شاپ چې کوم دی دا کوم چې السیل سیټ لګي دا به اول تاسو ریګمال کوئ چې دا کله صفایي نو بیا بلکل السیل ته ښه پیکس ورغلی په دې کې څه د اوبو څه ګپ نه پاتې کېږي. دا به تاسو په دې طریقې سره ښه برابر ریګمال کوئ. او بله خبره دا ده چې کوشش کوئ چې تاسو موټر کله هم فټ کوئ نو د بیرنګان چې کوم دي دا په صحیح طریقې سره پریس کوئ چې یاره یا په دا اوس موږ سره په سکنجه کې فټ شو په کیمره کې نه راځي موږ لږ اخوا ده نو دا ښه په صحیح طریقې سره پریس کوئ. بل دا زموږ سره دی زوړ السیل دی هغه کم د السیل لاندې کم کور چې دی هغه ول موږ بلکل صفا کړو. دا چې کله تاسو فټ کوئ دې له به تاسو ټک مک نه ورکوئ ښه بلکل په اسانې طریقې سره فټ کېږي. بل چې کله تاسو السیل فټ کوئ نو دې تاسو ګورئ چې یاره زموږ سره خو السیل چېرته کوږ نه دی کراس نه دی فټ شوی. چې کله هم ستاسو سره السیل کراس فټ شي یا دا ربړ غلط ورشي نو بیا د دې د وجې نه ستاسو السیل چې کوم دی هغه لیک کوي. هغه که ته نوی السیل بدل کړي او که هغه زوړ ولګې خو هغه به لازمي په دغه ځای کې لیک کوي. بل به تاسو داسې کوئ چې لکه معمولي ټیسټر باندې تاسو کتلی شئ دا زه دا ربړ چې یو سیټ کوم دی لږ دغه هغه ورته ورپریس کړو نن بلکل صحیح رالی. نو تاسو به کوشش دا کوئ چې دا چې ته کراس ماس ونه لګي نور په دې کې هېڅ هم نشته دی. بیا به تاسو داسې وکئ چې دا کم مین شاپ چې کوم دی نو دې له به تاسو داسې که ټوب در سره او که چې داسې پوم در سره د هغې نه به داسې یو ګول شانته کې دغه جوړ کړئ او دې له به تاسو ورکړئ چې خدای مه که چېرته السیل لیک هم شي که چېرته السیل لیک هم شي نو دا د موټر چې کوم دننه بیرنګ دی کوایل دی هغه ته به د اوبو په شاپ پسې نه ځي. دا به تاسو راشئ دې نه په دې طریقې سره دغه جوړ کړئ. بیا به دې کې معمولي شانته کې په دې به نښه وکړئ په دې سنټر باندې او په دا سنټر ځای باندې به تاسو دې له ګول دغه وکړئ چې دا دې شاپ کې بلکل پکس ورشي ښه په دغه سره چې کولاو نه بلکل ټیټ ورته ورشي. نو دا به تاسو په دې طریقې سره په دې کې دا فټ کړئ او بیا به د موټر او د پمپ په درمیان کې دا کم ګپ تاسو وینئ دا بیا موږ په دغه ځای کې فټ کوو. دا تاسو کتلی شئ په دې کې دا موږ
چې کوم بشاپ کې چې کوم د پوم دپاره دغه دا به دې کې اوس په دې طریقې سره به تاسو برابر کړئ چیک به یې کړئ ټیک شوله. خو چې داسې چې تاسو سره دا کم په دې کې تاسو ورفټ کوئ نو چې دا کولاو نه ټیک شه چې بالکل څومره سخت ورشي چې په دې کې دا اوبه چې دی دا که چېرته ایلسیل لیک هم شي اوس ور دې سره به انشاءالله ټیکي. که چېرته ایلسیل خو دې که چېرته بعض اوقات ته اوس دا ایلسیل لیک دی لکه بیرنګ کې چال راغلی دی د چال د وجې نه هلته بیرنګ ته اوبه تلي کوایل ته اوبه تلي که نه نو دې سره ستاسو موټر چې کوم کوایل دی او بیرنګ دی هغه د اوبو نه بالکل بچ پاتې کېدلی شي. نو تاسو به راشئ اول به دا بیرنګ په دې کې داسې ورکړئ بیا به د هغې نه بعد دا کوم پوم ټوکړه چې کوم ده دا به د دې دواړو په درمیان کې دا تاسو داسې ولګوئ او د هغې نه بعد بیا تاسو بیرنګ ورپریس کوئ نو دا په دې منځ کې پاتې شي. دلته به راشئ دا به په صحیح طریقې سره ورپریس کوئ دې به ټک ورکوئ. تاسو کتلی شئ دا زموږ سره په دې نه په دې منځ کې راغلی. که چېرته دا ایلسیل چې دی دا لیک هم وکړي خو دلته چې زموږ سره کوم دغه دی موټر ته به دا اوبه نه ورځي. صحیح شوله. لاول خو د دې لیک چې بند دی دا هسې احتیاطاً که تاسو نه ورکوئ هم څه خبره نشته لا خو د احتیاط دپاره ډېر ښه دی. صحیح شوله. دا تاسو کتلی شئ زموږ سره د موټر ته چې کوم دی که بار اوبه پرې چېرته وربیږي هم به موټر ته چې دی دننه اوبه هغه نه ورځي. دا تاسو کتلی شئ دا زموږ سره پیټ شو د دې چال تاسو اوس کتلی شئ بالکل چال چې کوم دی هغه ختم شو. د هغې نه بعد به راشئ په دې پسې به دا کوم امپیلر چې کوم دی دا به تاسو ورفیټ کړئ بالکل په اسانه طریقې سره دې چې کوم دی هغه فټ کېږي. دا به ښه برابر راټیټ کړئ په ګوټي باندې به تاسو راټیټ کړئ ځکه چې تاسو دا راټیټ کړی نه وي او چېرته یا چکر تاسو نه الټه شي نو الریډي دا په خپله باندې بیا ډیله کېږي. دا زموږ سره د چې کوم امپیلر دی هغه کمپلیټ شو. د هغې نه بعد به راشئ تاسو به په دې کې دا کوایل چې دی دا ورپس ورفیټ کړئ. دا به تاسو په دې طریقې سره ورفیټ کړئ. دې سره چې کومه تاسو به دې ته خیال وکړئ اکثر چې کله نوي کاریګر حضرات دي او تاسو چېرته موټر کولاوهئ نو لازمي تاسو په دې موټر او د دې پمپ په دې سایډ باندې په مارکر باندې یو نشان کوئ چې بیا ستاسو ټول سیټینګ هغه شانته کې راځي. صحیح ده. دا تاسو کتلی شئ د دې چې کوم د کوایل چې کوم دا کنیکشن سایډ دی دا به شاته سیټ راځي دلته چې دا کومه ګوټکه ورکړي که نه دا شاته سیټ راځي. ټیک شوله. د هغې نه بعد بیا د شی وکړئ دا ډکنه چې کوم د کوایل دی دا به ښه په صحیح طریقې سره لاندې پریس کړئ. وجه دا ده چې داسې کوم دا سټډونه لګېدلي دي 8 نمبر چې کوم سټډونه دي نو دا سټډونه دومره مضبوط نه چې دا تا په څټکي باندې نه ور پریس کړی نو دا سټډونه چې دي دا داسې په خپله منې تا دا غونډ کوایل چې دی دا نشي پریس کولی. دا به لاندې لاول ښه په صحیح طریقې سره پول ورسوئ. د هغې نه بعد به بیا راشئ د دې چې دا کومه بله ډکنه ده دا به تاسو په دې باندې ورفیټ کړئ. دا تاسو کتلی شئ دا زموږ سره روان دی کمپلیټ کېږي. کوشش کوئ چې هر کله تاسو موټر فټ کوئ یا پنکه فټ کوئ چې څومره دا تاسو په فټینګ کې نرمه راوستله په دغه باندې نو دومره به دې کار چې کوم دی هغه به برابري امپیر به کم اخلي موټر به چې دی هغه ګرمایش نه کوي. بل چې کله دا تاسو سخت وي نو دا الریډي یا کوایل او دا کم روټر چې دی د دې اوبه سره ټچ کېږي د دې د وجې نه بیا د دې چې کوم ګرمایش دی هغه کوي. بل سپیډ هم هغه شانته نه پوره کوي لږ جام تاویږي. دا تاسو کتلی شئ دا به تاسو ښه د دې پیچونه چې کوم دي دا به ښه برابر په صحیح طریقې سره تاسو راټیټ کړئ. دا تاسو کتلی شئ دا زموږ سره د دې کامې کابلې چې دي هغه زموږ سره فټ شولې. دا به تاسو بیا داسې وګورئ چې یاره زموږ سره موټر چې دی هغه خو سخت راسخت نه دی. د هغې نه بعد به راشئ په دې باندې به پنکه هم ورفټ کړئ. د پنکې چې کوم کور دی دا پې لازمي ورفټ کړئ ځکه چې تاسو سره په دې باندې کور نه وي نو که تاسو بیا پنکه دې ته لګولي وي نو هغه څه فایده نه کوي. ټیک شوه. د هغې نه بعد بیا چې کوم د پمپ چې کوم دا بیس دی دا تاسو فټ کوئ نو په دې کې به لازمي دا ربړ ساتئ چې دا ربړ پکې چېرته نه وي نو ستاسو موټر چې دی نو هغه به تېر چاپېره په دې ډکنه باندې بیا اوبه راولي بیا هغه پریشر نه جوړوي. ټیک ده. نو دا به راشي دا په صحیح طریقې سره تاسو ورفټ کړئ. داسې معمولي دغه کوئ ډېر زیات ټک به نه ورکوئ او آمنے سامنے ورپې بیا تاسو دا کابلې چې کوم دي دا راټیټ کړئ. ټیک شوه. ډېر په اسانه طریقې سره د دې موټر چې کوم فټینګ دی بالکل سمپل اسانه طریقه ده. تاسو په خپل کور کې هم دا د دې چې کوم بیرنګان دي هغه هم بدلولی شئ. نو را به شئ دا کابلو چې کوم ځینې دي به تاسو لږ تیل یا موبلیل ورکړئ ځکه چې دې ډېر زیات ټیم شوی دی دا زنګ شوی دا کابلې بیا لږې سختې ورځي
نو چې کله دا تاسو دغه کوئ نو بیا دپاره که تاسو چېرته کولا وهئ نو دا کابلي به ډېر په اسانه طریقې سره دا کولاویږي. دا زموږ سره کمپلیټ شو. دا به اوس مونږ چیک کوو. تاسو کتلی شئ د دې وختینی چې کوم اواز و او اوس چې کوم د دې اواز دی به تاسو ته په خپله باندې پته ولګېږي چې اوس څومره زبردست ده د دې پیټنګ چې دی هغه رالی. څومره چې دې پیټنګ صحیح راشي دومره به د دې اواز چې کوم دی هغه سړي او خوند ورکوي او هغه به چې سړی وایي چې ته سټارټ وي. تاسو کتلی شئ دا زموږ سره کمپلیټ شو. بلکل په دغه طریقې سره تاسو د دې موټر چې کوم ریپیرینګ دي په دې باندې انشاءالله چې مخکې ما یو ویډیو هم کړې وه د دې په واینډینګ باندې که څوک هغه ګوري هغه لاړ شي هغه کې به یوټیوب کې زموږ سره هغه ویډیو هم موجود ده. نو که ویډیو مو خوښ شوي د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د خپلې قیمتي رای اظهار زموږ سره په کمنټس کې ضرور شریکولی شئ. تر بلې ویډیو پورې په لوی الله سپارم. چېرته هم چې اوسئ ښاد آباد بریالي اوسئ. د الله په امان.